نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل دم کولو، ځان به هم دمولو، او که چرته یو انسان ته به څه تکلیف و نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه به هم دمولو. او هم دغه د دم مأثوره طریقه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم خپله کړې وه. اما خبره د تعویذونو شولم، نو دغه مروج تعویذونه غاړه کې اچولي، په مټو پسې تړلي، خپو ته اچولي او د ملا او د خېټې نه تړلي، دته تعویذ هم نه ویلی کېږي او دغه کار د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت هم نه دی. ناشنا خبره دلته کې یو بله هم ده، ځینې خلک مطلق هغه آیاتونه او هغه احادیث چې په هغې کې ماده د اعوذ عین واو دال دغه ماده مستعمله ده، نو د هغې نه استدلال کوي په تعویذ باندې. وګوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، په دغه آیاتونو کې هم تعویذ ثابتېږي. دې ته ویلی کېږي مغالطه او خلکو له دوکه ورکول. او دا کم خلک چې دا خبره کوي نو دوی په خپله هم د دې نه مصطلح تعویذ نه مراد اخلي، په ذهن کې په خپلو هغه لغوي تعویذ ترې نه مراد دی، لیکن خلکو له دوکه ورکوي. هغوی ته ښه پته ده چې د قل اعوذ برب الناس شو، قل اعوذ برب الفلق، دغه رنګې دغه ماده چې په کوم کوم ځایونو کې استعمال شوې ده د هغې نه دغه لیکلو والا تعویذ مراد نه دی. او که په بله پهلو باندې وکتلی شي، قرآن او حدیث هر هغه لاره منع کوي، هر هغه سبب او هر هغه ذریعه منع کوي چې د هغې د وجې نه شرک طرف ته لاره کولوي. د شرک دپاره ذریعه او سبب ګرځي. قرآن مجید هغه ځای احادیثو کې په هغه شي باندې نیوکه کېږي، د هغه شي اجازت نه میلاویږي. په دغه تناظر کې که مونږ وګورو نو موجوده دور کې د شرک دپاره د ټولو نه غټه لاره هم دغه تعویذګرۍ ده. عقاید په دې سره لاړه خراب شو. سوچ پکار دی، مسلمانان دي، کلمه وایي د نبي علیه الصلاۃ والسلام امت دی، او هغه دغه عقیده ساتي چې په دغه تعویذ کې اثر شته دی. دغه تعویذ زما دپاره زما کارونه کوي، او بیا دغه تفاوتونه هم پکې شته دی چې د پلانکي پیر صاحب او د پلانکي مولوي صاحب تعویذ هغه ډېر کار کوي په نسبت سره د بل ته ډېر اثر دی هغه کې، او د بل مولوي صاحب او د بل پیر صاحب تعویذ کې دومره زور نشته. لہذا د الله رب العزت د دین سره ټوکې نه دي پکار، د الله رب العزت په دین باندې سوداګري نه ده پکاره. او چې کومه حق خبره ده، کم چې په قرآن سنت کې صحیح ثابته ده، هغه خبره دي هر چاته علی الاعلان کلم هغه دې بیانولی شي. خپلو مقاصدو دپاره، خپلو مفاداتو دپاره دین لا غلط رنګ ورکول، د قرآن او دغه رنګې د احادیثو د خیره کې ترمیم او په هغې کې خپله ډنډماري کول، دا د مسلمانۍ سره منافي صفت دی، یو منافي کار دی. نو په قرآن او حدیث کې د دم ثبوت شته دی، دم په خپله هم کولی شي، په بل باندې هم کولی شي. اما دا مروجه تعویذګري چې کومه ده نو دا خالصتا د شرک نه علاوه په دې کې نور هېڅ هم نشته دی. د مسلمانانو عقاید په دې سره لاړه تباه او برباد شول. نو احتیاط پکار دی شي.